د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت رستم سوري لاندې مرکزي عیدګاه رستم کې د ختم نبوت کانفرنس تابعه شوې وه چې پکې علماء کرامو، طلباو او عام ولس په لوی کچ ګډون کړی و. د ختم نبوت کانفرنس آغاز د حافظ مطهر شاه د تلاوت کلام پاک نه وشو. په دې موقع مهمان خصوصي د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان امیر قاری اکرام الحق، مولانا مبارک احمد حقانی، حافظ رفیق احمد، مولانا مرتضی مهتاب، مولانا ضیاء الرحمن عزیزی، مولانا عبدالماجد محمودی، مولانا رحمان علي، مولانا عرفان علي، مفتی سلیمان او نورو علماء کرامو وویل چې عقیده ختم نبوت زموږ د ایمان بنیادي ستن ده. د دې عقیدې د تحفظ لپاره به موږ د هیڅ قسمه قربانۍ نه رستو نشو. دې زیاته کړه چې قادیاني فتنه د دین اسلام خلاف یو لوی سازش دی. دا سازش په علمي، فکري او عملي سطح باندې رد کول د هر مسلمان ذمه داري ده. د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل رستم جنرال سیکرټري حافظ فاروق احمد رستم نیوز ته خپلو خبرو کې وویل: زه د خپل د تحصیل چې څومره یونکونسلې دي، مچین کونسل دی او دارنګ د ګجرات او د چارغولۍ او د ګلیاړې د پلو د بیډه او زمون خپل رستم یونکونسل د بازار د دې ټولو ملګرو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې دې پروګرام کې شرکت وکړو. بالخصوص بیا د عوامو چې زمونږ د عوامو په دې ګرمۍ کې موږ سره ناسته وکړه، د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او د بهر نه چې زمونږ کم میلمانه راغلي، زمونږ استاد محترم میر او تحصیل رستم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مبارک احمد صاحب دایم شکریا ادا کو. او زمونږ د شب قدر نه ګران مشر او مهمان خصوصي رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم، دارنګ زمونږ د ضلع امیر محترم قاری اکرام الحق صاحب او مولانا عرفان علي بخشالوي داغي شکریا ادا کوم. او د دې میډیا د دې ټولو ملګرو د دې پولیسو چې څومره موږ سره وخت ولګو د دې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو. دا زمونږ مشترکه عقیده ده د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د دې ملګرو ذمہداري ده. موږ به وقتاً په وقتاً د عوام خبرو او دې نه به موږ انشاءالله دا ټول عوام خبر ساتو چې زمونږ په دې عوامو باندې، زمونږ په نوجوانانو باندې قادیانان چې کوم دي د په عقیده باندې حمله ونه کړي. او انشاءالله راتلونکي 2 اکتوبر باندې زمونږ د ضلع په سطح باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو عظیم الشان کانفرنس کیدونکی دی. او د سحر 9 بجو نه انشاءالله ماسخوتنه پورې دغه پروګرامي نو ټولو عوامو ته درخواست دی چې په دې کې شرکت وکړي انشاءالله. حافظ فاروق احمد زیاته کړه چې عوام الناس ته په 2 اکتوبر مردان شمسي روډ مرکزي عیدګاه کې سالانه ختم نبوت کانفرنس کې ګډون وکړي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.